آیت نمبر 16 اتل نسمر کو یہ وشتم سپارہ صفحہ نمبر 58 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا صدق الله العظيم. سورة الأحزاب آيات نمبر 16 اتلسم رکو یوشتم سپارہ صفحہ نمبر 58 بتا سلیت شی پرنمونگا دا غزب احزاب چی غزب خندق هم و تویلگی داغی مونگا تفصیل بیان کردو چی دا پسلورم ہجرے کے دا مکی مکرمی چی سمرم کافران دی دا جمع شول او دا مسلمان خلاف لکم دے طول قبائل سرا اگریمنٹ دیو کلی معاہدی او کلی چی مونگا لکم دے دا مسلمان خلاف بجم کن و دا تقریبا سلیل سرا کافران پدې کې راجمع شوي او د مسلمانانو تعداد پدې کې ټول هغه 3,000 وو او الله رب العزت کوم دې پدې کې هم فتح هغه مسلمان ته ورکړی و دا په موږ پدې کې تفصیل کړو دا د هغې خلاصه وه دې کې بعض منافقان داسې وو بعض منافقان په مسلمانانو کې موجود وو منافقان هغې به چې کوم دی د مسلمانانو ارادې خرابولې او مسلمانانو کې پیدا خبره مشهوره کړه وی تاسو ته خو نبی علیہ السلام دا خبره کړې وه چې یاره قیصر او کسرا دا به کوم دی مسلمان به فتح کوي وی کوم دی قیصر او کوم دی کسرا وی دشمن په تاسو باندې راغلل وی دشمن په موږ باندې راغلل او د دشمن تعداد شدید سره دی موږ ټول 3,000 یو وی موږ د کوم دی په خپل د مرګ فیصلې کوو اوس په دې خبره پوهېږئ که نه نو دې کې به چې بعضې داسې کمزوري ایمان والا مسلمانان به وو دوی به چې دا خبرې واورېدلې دا خبره یې پروټیک ده د سلیریزو زرو چې کوم دی د 3,000 سره مقابلې څنګه کېږي د سلیریزو زرو د 3,000 سره مقابلې څنګه کېږي نو د دې به چې کوم دی کې بعضې کمزوري مسلمانان داسې د هغې ارادې به داسې کمزورې شوې نو هغې به چې کوم دی د میدان چې کوم ځای کې به جنګ وي نو د هغه ځای به داسې چې کوم دی واپس بشول نو الله رب العزت چې کوم دی آیتونه نازل کړل وی د الله پیغمبر د دې ته ووایه که ستاسو دا تښتېدل تاسو چې دا کومه واپسي کوئ د جنګ نه بغیر کور ته نو وی دا فرار چې کوم دی تاسو له هېڅ څه فایده هم نه شي درکولی مرګ او زندګي مرګ او زندګي دا د چا په اختیار کې ده د الله په اختیار کې ده خالد ابن ولید چې د هغه لقب دی سیف الله بله شي جنګونه کړي دي څو تلوارونه چې کوم دی د هغه مات شوي دي نبي علیه الصلاة والسلام ورته لقب سیف الله ورکړو د الله تعالی توره او جنګونه ډېر کړي د شهادت ارمان یې وکړو شهادت شهید شوي نه دی په خپل ځان باندې وفات شوي دی نو معلومیږي دا چې مرګ او زندګي دا د چا په اختیار کې ده دا د الله تعالی په اختیار کې ده نبي علیه الصلاة والسلام یو ځل په خپل خر باندې را روان و او یو صحابي ورسره ناست دی عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه دا چې کوم یو تقریبا 3 صحابه دي د هغې په دې شروع په دې ټکي کې په لفظ کې عین راځي عبدالله بن عباس عبدالله بن عمر او عبدالله بن عمر دې ته چې کوم دی عبادت ثلاثه ویل کېږي هغه صحابه چې د هغې په دې نوم کې اول سره راغلي دي عین په دې کې کوم دی عبدالله بن عباس عبدالله بن عمر او عبدالله بن مسعود دا 3 داسې صحابه دي چې د دې کوم دی په احادیثو کې هم د نبي علیه الصلاة والسلام نه په داسې حدیث نقل کړي دي او دغه شان په قرآن کې هم د دې تفسیر چې کوم دی هغه قابل قبول دی نو عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه دا نبی علیه الصلاة والسلام سره شاته په خر باندې ناست و د نبی علیه الصلاة والسلام د دې خر نوم دی عفیر دا د نبی علیه الصلاة والسلام د خر نوم دی کله چې نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو نو دا خر چې کوم دی چې کوم ځای کې په نبی علیه الصلاة والسلام کېناستلو دا به هلته راتللو لکه نبی علیه السلام په مسجد نبوي نه به چې راووتلو په خر باندې به کېناستلو یا د عایشې رضی الله تعالی عنها د حجرې نه به چې راووتلو په خر باندې به کېناستلو
چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو د اخر چې کله داسې دیوانه بدلېدل چې یاره زما نیک چرته دی یا زما ثواب چرته دی نو صحابه فرمایي چې کله د اخر ته دا احساس وشو احساس یاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوس په دنیا کې نه دی پاتې شوی وی داسې د وجود غرنه چې کوم دی په خپل ځان لاړه کوي دا په خپل ځان باندې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې خر باندې ناس ته بشارت او سره عبد الله بن عباس ناس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې عباس تاسو یو څو نصیحتونه کوم هغه نصیحتونه د دې آیات سره متعلق دي وی عباس د الله تعالی د حق خیال ساته د الله تعالی د حق خیال ساته او د الله څخه حق دې چې کوم فرایض دي وی الله تعالی به دستا خیال ساتي الله تعالی به دستا خیال ساتي دوی چې علماء دا لیکلي چې یاره زندگی او مرګ دا چې کوم دې په تقدیر کې اول نه لیکل شوی دي دا د انسان په دغه باندې نه چې هغه ځان چې کوم دې د جنت پټ را پټ کې به د مرګ نه وچی نه چې الله په تقدیر کې د انسان په اړه کې څه فیصله کړی دا هغه باندې څه کیږي الهي که هغه ضرر دی او هغه نفع ده په دې ځکه الله رب العزت منافقانو ته خطاب کوي چې تاسو ته تختیدل د کوم ځای د میدان جهاد نه دا تاسو د هیڅ نفع نه درکې تاسو د مرګ راځي په کور کې هم درته راځي شي دا آیاتونه د دې متعلق قل توت وين به الصلاه والسلام لن ينفعكم الفرار اسكلب فائدة كتاب تختيدل إن فررتم كجرتم تختيداسو من الموت أو القتل لقد يد قتلنا وإذا لا تمتعون إلا قليلا ودا وقت تاسو مقابل أو شيء مگر دیر لگا قلت وتوي نبي الصلاة والسلام من ذا الذي سوق حقست يعصمكم تبجتاسو من الله تعالى بلزنا إن أراد بكم سوءا تدیجی حضرات فکرم بیان کی کنا اکثر تکم کی دی آیت مفہوم دی بیانی وکچرت اللہ رب العزت انسان تا نفع فیصلو کی مخلوق ولا سری شی ورکولی تکلیف نشی ورکولی او چې کله الله رب العزت بنده سره تکلیف فیصلو کی بنده ولا سری شی ورکولی نفع نشی ورکولی الله هغه خبره دی ان اراد بكم کچرت الله رب العزت کوبر تاسو ته سوءا تكليف رسول او اراد بكم رحمة يا الله رب العزت کوبر پتاسو باندې مهرباني کول ولا يجدون قريبا نبيهم لهم ذان دبارا من دون الله دلتنا ما سوى وليا سدوس ولا نصيرا ورسول مددگار قد يعلم الله بشك الله رب العزت في جميع المعوقين منكونك منكم لتاسنا والقائلين وهبتبعي لإخوانهم دخلوتا هلم إلينا تراشد منترفتا ولا يأتون البأس ونراجب جنتا إلا قليلا مگر زياد لك أشحة عليكم شماتي دستاس باقي فإذا جاء الخوف دا جکر دی اللہ رب العزت منافقان و حالت بیانی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د جنگ اعلان وکړي چې موږ چې کوم دی په فلاني تاریخ باندې په فلاني ورځ باندې جنگ کوو نو دا منافقان چې کوم دی نبی صلی الله علیه وسلم د ستر کې داسې دي چې کله به چې دا پیغمبر چې کوم دی موږ ته د دې خبرې اجازه راکړي چې بستا سپور ته لاړ شي دې دا غواړي چې موږ د جنگ چې کوم دی پور ته لاړ شو او د مسلمان چې کوم دی دا یو شان دی چې کله پیغمبر د جنگ اعلان وکړي نو هغه چې کوم دی د دې لپاره څه کوي خوشالي کوي دې ډول تاسو د غزوه بدر واقعیت وګورئ باقي کې بعض صحابه داسې دي چې په کور کې یو پلان دی او یو زوی دی او د دې پلان او د دې زوی په خپل منځ کې اختلاف راغلی دی پلان وایي چې زم زوی وایي زم اور باندې وایي بیا دې په خپل منځ کې قرآن داسي کړی دا دا پلان نو راوځي دې پلان تللی دی جهاد ته د زوی نو راوځي دې زوی ته دی جهاد ته او د منافقانو حال دا دی چې کله پیغمبر خدا د جنگ اعلان وکړي او پیغمبر ته خواط ورکوي سره پاره چې کله وایي چې دې موږ ته تاسو واپس خپل کورونو ته لاړ شئ
دا هغه ذکر کېدل دا او دا صد پاره دي دا سوري دي د مرګ ډېر ځای سخت یریږي اشم حتن علیکم شومان دي استاسو پاک لګي فاذا جاء الخوف پس هر کله چې راشي یعنی جن راشي رايتهم نبی صلی الله علیه وسلم تبوین دا منافقان ينظرون اليك دا منافقان کو نبی صلی الله علیه وسلم تا تدور اعینهم تکرت دي سترګي الذي يغشى عليه وشان رجات بيوشي براغلي عليه فاغمان من الموت نفر فإذا ذهب الخوف يا هكذا شلال شيرا سلقوكم بألسنة حداد نديتوني التعني والكويتا ستا فجبت رسلا أشحة على الخير وشبتياتهم في فمالك سمطلب جكال جنگ ختم شيء ودي منافقان دفتو لگيگي چیر مسلمان دفتح حاصل شولا مال غنیمت کو دملو شو والله وی بیا چې کله اسلام محافظه کې د کله جبه تیز استعمالي ویرا مال غنیمت ډیر راکې دي د بلر ورکوي بنا د منافق حال دی د جنت په لسکی ودا امید ساتي چې د جنت لار کما چې کله راشي اجازه په دملو شو ورسته ولا پته لګي چې فتح چاته ملاوي شولا مسلمان کا دی بیا د مسلمان خلاف جبه تیز استعمالي چې وای مال غنیمت په پورې ویمو تډیر ملایوي او مسلمان ته فکر دی چې زموږ د کسانو ته مال غنیمت لک ملایوي دا په دې باندې هغه حدث کوي اولئک لم یؤمنوا مداخله کې ایمان نه وروړي فاحبط الله اعمالهم ذائق الله رب العزت عملونه دوی وكان ذلك على الله يسيرا وذا خبر الله تدير آسان يحسبون الاحزاب بخيال كريم تلخكري لم يذهبوا لا ترينني وإن يأتي الأحزاب وكتر راشي لخكري يودون أرزوك بدوي لو أنهم تكاشمي بارون في الأعراب بهر وتريد بكرك يسألون عن أنبائكم لتدوس كبير تستاسو خبرنا ولو كانوا فيكم كجري في فتاسو موجود ما قاتلوا نبيبنا جنگدل دشمن سره إلا قليلا مگر ډیر کم واخر دعوانا